چې وي خو دا عمل چې نیک بندی نو د یو ښایسته خوشبودار بنده په شکل باندې ته رامخامخ شي چې د راتلو سره دې بنده ته په دې قبر کې یو رڼا شي یو خوشحالي محسوس کی دی ورته اهلا و مرحبا بک په خیر راغلی مېلمه خدای ډېر خیر درکړي زه خو دلته تنها وم دا خله چې ته راغلی ډېر ښایسته یې ډېر خوشبویه یې ډېر نوراني شکل لري خو ته یې څوک نو هغه ورته انا عملک الصالح زه ستا هغه نیک عمل یم چې دنیا کې دې کړم ما له خدای دا شکل راکه چې تا له ملګرتیا درکم تا له خوشحالي او بشاشت درکم تر قیامته پورې او که خبره ادر وی اراونډي نو یو ډېر بدنما حیوان په شکل باندې بدبویي چې د هغه راتلو سره په دې قبر کې نور هم تیاره زیاته شي نو دی ورته لا مرحبا به خدای دې مه راوله سپېره زه خپله څه په عذاب اخته وم تا خو راتلو سره زما هغه ژوند نور هم تباه برباد کړ سا مې راتنګه شه ته څوک یې هغه ورته انا عملک السیئ زه ستا هغه ګنده عملونه چې دنیا کې دې کړم دا شکل ما له الله را کړی دی 24/7 به ته اوس زما په دې وجود باندې عذابېږي نو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې اوس دا مرګ دا یو یقیني شی دی خامخا به راځي څوک یې هم نه خوښوي چې ما باندې مرګ راشي قرآن کریم کې الله فرمای قل پیغمبره علیه الصلاة والسلام دوی ته ووایه ان الموت الذي تفرون منه چې هغه مرګ چې تاسو د هغې نه د تېښتې لارې ګورئ نو تښتېدی خو شیتې نه فانه ملاقیکم چې کوم ځای ستا هغه اپوینټډ ټایم راشي دی به د مخې ته راوځي او هغه ځای به ختم کړي ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده بیا به تاسو هغه الله سره بوتلی شئ چې هغه ستا په پټو او په ښکاره او په دواړو عالم دی فینبئکم بما کنتم تعملون چې څه دې کول نو د هغې به درته فرام A to Z ټول حساب کتاب درکړي چې دا ستا ریکارډ دی دا ستا ډیټا ده دا ستا پرسنل فایل دی دا هغه شی دی چې کوم تا کړی دی نو محترم ورونو دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د دنیا په ناز و نعم په دې باندې مغروره کېږه ما اذکر هادم اللذات الموت همیشه ځان ته مرګ یاد ساته چې دا ټول لذتونه او ټول خوندونه په سړي باندې تراخه کې وی نه دی د څومره د امیدونو بلډینګ چې وي بس دا مرګ راشي هغه ټول هر څه ونړئ هیڅ شی پاتې نه شي محترم ورونو نو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې اوس دغه مرګ یو یقیني او حتمي شی دی زمونږ په دې علماو کې یو لوی عالم تېر شوی دی شیخ احمد ابن محمد ابن یعقوب ابن کموی دا یو لوی فلسفي عالم دی د یو چپټر لیکلی دی او هغه د مرګ په باب کې نو په هغې چپټر کې لیکلي چې انسان فطرتا مرګ نه خوښوي او د دې مرګ د نه خوښولو یو څو وجوه دي یو څو اسباب دي یو خو دا چې دی وایي زه به مړ شم خلک به وي دې دنیا کې خو زه به نه یم یو دا یری دویم دا چې دی وایي زه به مړ شم او بس ریزه ریزه به شم او ختم به شم دا دویمه یره او دریم دا چې د سره دا یری چې دا پته نشته چې زه مړ شم چې ما سره به څه کېږي او څلورمه دا چې د ده په ذهن کې دا وي چې دا ما دومره ځان ستړی کړی دی دا مې پراپرټي جوړه کړې ده دا مې پیسې جمع کړي دي دا مې بینک بیلنس جوړ کړی دی دا هر څه به رازنې پاتې شي نو هغه نمبروار د دې څلور واړه جواب کوي هغه وایي هر چې لومبی خبره ده چې د سره دا فکر دی چې خلک به وي دې دنیا کې او زه به نه یم نو دی باید چې خپل ځان ته دا ډیکټیټ کړي او ذهن کې دا واچوي چې یو زمانه داسې هم په ده تېره شوې ده چې دېش دی او د نه مخکیني خلک تلي نو بیا داسې ناشدني کار خو نه دی دی و په دنیا کې لارې تللی دی و په دنیا کې نیکې مړ شوی نو اوس دی بني دنیا کې زیې به پاتې نوسې به پاتې محترم ورونو دویمه خبره چې دی وایي مړ به شم او ختم به شم نو هغه وایي چې انسان خو دا بکس نه دی دا کوم چې مونږ ته ښکاري دا خو قالب دی اصل انسان خو په دې قالب کې دننه دی چې روح وایي ورته نو هر چې دا قالب دی هر چې دا باکس دی دی خو به ریزه ریزه شي خو هر چې هغه روح دی خو جوهر مجرد دی خو یو داسې الیمنټ دی چې هغه سره د خاورو هېڅ کار نشته هغه سره د ریزه ریزه کېدو هېڅ کار نشته هغه یو سالډ پوینټ دی
هغه خو موجود وي نو دې ختمېږي نه. او دریم د ده په ذهن کې دا دي چې اوس زه کله مړ